ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترینه وظیفه او د جمعې ګوره نن د جمعې شپه هم ده او د عرفې شپه هم ده ښه تاسو ته پرون چې ما څنګه ذکر کړي وو سبا زمونږ عرفه ده د جمعې په ورځ ښه نو سبا چې زمونږ عرفه ده نو نن زمونږ د عرفې شپه ده صحیح شوه او د سعودي عرب چې ده نن د زیارت ورځ ده د هغوی نن عرفه ده سبا د هغوی اختر دی او زمونږ سبا چې ده عرفه ده او د خیالي په ورځ زمونږ اختر دی محترم مسلمانانو دا ډیره قیمتي شپه ده ډیره قیمتي اعلی بهترینه او د الله تعالی په نزد ډیره د قبولیت شپه ده ها نو انسان چې په دې شپه باندې مختصر شان وظیفه وکړي او په دې شپه باندې الله تعالی د راپاسي محترم مسلمانانو بیا دا مختصر اذکار وکړي نو د دې انسان به الله جل شانه تمام په تمام حاجتونه پوره کړي د دې انسان به تمام ضروري مشکلات پریشانۍ غمونه تکالیف چې دي هغه به الله جل شانه ختم کړي نو دا شپه ګورئ ضایع نه کوئ ښه دا یو داسې شپه ده د قبولیت شپه ده ښه او د الله تعالی ډیره بهترین او خوښه مجربه شپه ده لهذا کم انسان چې په دې شپه باندې انشاءالله دا مختصر شان عمل وکړي د انسان چې څومره غټ حاجات وي مقاصد وي پریشانۍ وي غمونه وي انشاءالله ممکنه ده او قوي خبره ده چې الله جل شانه د دې انسان حاجات په دې یوه شپه کې یعنې بېګاله شپه د جمعې په دې باندې انشاءالله پوره کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو دي کې دي خصوصا د افغانستان مسلمانان الله تعالی د هغوی ته اتحاد اتفاق نصیب کړي او دغه مسافر دغه مسلمانان چې بهر وطنونو کې ژوند کوي الله جل شانه دې ورته ډېرې خوشحالۍ ډېر عزتونه راحتونه ورکړي محترم مسلمانان نن زمونږ ټافیک وظیفه د عرفې د شپې ده د جمعې شپه هم ده او د عرفې شپه هم ده نو دا دوه طاقتور او برکتي څیزونه چې یوځای شي محترمو نو دا ګوره ډېره زیات قیمتي وي دا یو قیمتي اثاثه ده یو قیمتي شپه ده نو لهذا په دې شپه باندې تاسو مختصرا عمل انشاءالله وکئ په دې د هغې د برکته به الله تعالی ستاسو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي صحیح شوه محترم مسلمانانو وظیفه دا رنګې ده چې ګوره تاسو کله اوده کیږئ که نه صحیح شوه که نه دا وظیفه به د ماخوستن نه مونځ نه پس کوئ چې تاسو اوده کیږئ نو دا وظیفه به وکئ او که په ځان باندې م یقین وي چې تهجدو ته راپاڅېدلی شم تهجد یو دوه رکعته کولی شم نو بیا تهجد په ټایم کې وکړه او که نه شئ نو وایه چې د ماخوستن د مانځه نه پس صحیح شوه نو طریقه کار یې دا د محترم مسلمانانو وظیفه دا ده چې لومبیا به کامل طریقې سره دوه رکعته صلات حاجت مونځ وکړي او صلات حاجت مونځ نه بس په ښکلې اودس یا ردام وکړي ښه مسواک به پکې وموي مسواک نه زنانه او نارینهو ته مې درخواست دی مسواکونه استعمالوئ ښه د مسواکونو کې د دنیا او د آخرت ډېرې زیاتې غټې غټې فایدې دي ښه نن موږ او تاسو سنت ته سنت نه وایو ښه زمونږ نارینه د جمعې سنت خو د سره نه کوي نور سنت خو هم په صحیح طریقې سره نه کوي سنت لا پرېږده د فرض مونځ زمونږ نارینه نه کوي ښه او د جمعې سنت که چېرته ستاسو اهل عیال یا خاون یا رور رالی بیا سړي ته د جمعې سنت وکړه که لږ زر رالی تپوس ترې کوئ ښه نو لهذا تاسو به اودس چا ردام وکئ مسواک به استعمال کړئ د مسواک نه پس په ښکلې مزېدار ودرېږئ او دوه رکعته صلات حاجت مونځ به وکړئ نیت په داسې تړئ چې دوه رکعته صلات حاجت مونځ کومه په دې حاضر وخت په ماسوتن ها سوره تعالی را محمد کعبه شریف ولکم الله اکبر ګوره نیت څه ته وي د زړه قصد ته وي که په خولې ونه وي نو په زړه کې ستا نیت دی چې دوه رکعته صلات حاجت مونځ ته ودرېد محترم مسلمانانو نو لومبي رکعت کې هم سورة اخلاص چې دی دا 10 پیرې ووایه دویم کې 11 پیرې ووایه صحیح شوه سورة اخلاص قل هو الله احد د هغې نه پس چې کله دا دوه رکعته صلات حاجت مونځ ختم شي نو محترمو هغه به تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ او تاسو به سل پیرې درود شریف ووایئ ها درود ابراهیمي سل پیرې په تسبو باندې که سل پیرې نشئ ویلی خیر دی 50 پیرې ووایئ صحیح شوه که 50 هم نشئ ویلی 11 پیرې ووایئ درود ابراهیمي کوم چې موږ مونځ کې وایو بیا 314 پیرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا 314 پیرې و د هغې نه پس چې لومبی د څومره پیرې درود شریف ویلی دي هغه درود شریف دوباره هغه عمره ووایه د هغې نه پس محترم مسلمانانو ستاسو دا وظیفه به پوره شي دې وظیفې نه پس به ته یوه سجده ولګې خالصه مخلصه سجده د الله تعالی د رضا دپاره دې کې به اخلاص وي دې کې به یقین شرط وي چې الله زما سر ستا په قدمونو کې دی څنګه چې د ستا د شان موافق ښه ستا په خپو کې زما سر دی الله او خپل تندی پوزه به الله تعالی ته کم از کم 15 منټه مه
او الله تعالی نه په جړه باندې غواړي. نن قسم په الله کو موږ الله تعالی ته په ډېره عاجزۍ سره او ډېرې انکسارۍ سره اوښکې توی کړې او دا هم الله تعالی ته وي چې الله تعالی زه غریب یم، الله ته سخي، الله ته سخي او ستا خزانې ډکې دي، الله زما قرضونه ختم کړي. الله تعالی زه حاجتمند یم، ته حاجت پوره کولو والی، الله زما حاجت پوره کړي. الله تعالی زه نکاح غواړم، الله زما ضرورت دی، الله ته د هر عیوب نه او د هر بیبي نه او د بچو نه پاکي، الله ستا ذات حقیقتا ذات دی، الله ماله بیبي راکړي، الله ماله د خپل محبت راکړي، الله تعالی د خپل ځان سره محبت پیدا کړي. الله زه قرضدار یم او ته قرضونو نه پاکي، الله ستا خزانې ډکې دي، الله ما قرضونه ختم کړي. کوم چې ستاسو حاجت دی هغه به وایې او باقي به ورپسې د الله تعالی بړۍ بیانوئ، خپله نفي بیانوئ، الله زه عاجز یم، الله ته طاقتور ی، الله زه غریب یم، الله ته امیر ی، الله ته طاقتور ذات ی. الله نو محترم مسلمانانو خپله نفي او د الله تعالی بړۍ دا بیان خو اوښکې به پکې تویوئ ښه. دا اوښکې الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي، دا اوښکې الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي، کوم چې د الله تعالی د رضا دپاره د سترګو نه توی شي. حدیث مبارک کې راځي 2 اوښکې او په 2 اوښکو باندې الله تعالی په سترګو باندې جهنم حرام کړی دی. یو هغه اوښکه چې د الله تعالی د یرې د وجې نه توی شي، دویمه هغه اوښکه چې د الله تعالی په لاره کې توی شي. محترمو اوښکه توی کئ، د اوښکه ډېره قیمتي ده او دغه اوښکې بیا وڅکئ، دغه په لاسو کې جمع کئ، دغه په لاسو کې یا کونی په خپل وجود باندې دغه اوښکې راکاږئ. نو حدیث مبارک کې راځي چې کومه اوښکه بدن په کومه حصه باندې ولګېده الله تعالی پې د جهنم اور حراموي. صحیح شوه. او د جهنم ته تلل داسې ګران دي څنګه چې د څاروي په تیونو کې واپس پای تلل ګران دي. نو محترم مسلمانانو خپل رب سره محبت وکړئ. رب به زما ستاسو حقیقي مالک هغه دی. ولې نه پوهېږو د ګناهونو باندې، ولې خپل رب خفه کوو، ولې په نافرمانیانو کې خپله زندګي صرف کوو. محترم مسلمانانو دغه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه به سر ته ورسي او سبا به د جمعې ورځ چې کومه ده د عرفې ورځ ده زما ستاسو د جمعې، نو خامخا ټولو مسلمانانو ته مې درخواست دی روژه ونیسئ. زه په خپله هم روژه نیسم، زه به هم تاسو ته دعاګانې وکړم، تاسو ما ته پکې دعاګانې سپیشل وکئ او د عرفې دا روژه سبا د جمعې په ورځ باندې خامخا ونیسئ. انشاءالله دغه د عرفې د ورځې برکت دومره دی چې مخکني رستني د یو کال ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. دا څومره لویه خبره ده. که یو انسان موږ له سره کوي نو موږ هغه دپاره څومره محنتونه کوو، لیکن الله تعالی دا ذمهواري هغسې چې ګناهونه دله معاف کوم بنده ونیسه په دې بدن دی، دا خوراک بند که. صحیح شوه که نه. نو انشاءالله دغه طریقې سره دا به وظیفه به سر ته ورسي او بهترینې ورځې شپې دي او دغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا کوم ته ایام تشریق چې کوم دي که نه دا 15 ورځې درشو منځونو کې دا راځي. دا به هر نارینه او زنانه سبا سحر نه به شروع کېږي. سبا سحر مونځ یې وکئ، یو پیر الله اکبر لا اله